ولسليمان الريح او مونږه مسخر کړي وا د سليمان عليه السلام د فار ريح هواګانی. نو سليمان عليه السلام د داود عليه السلام نفس بادشاہی سليمان عليه السلام ته ملاو شو په 14 کال عمر کې، چې 14 کال عمر سليمان عليه السلام بادشاہی ورته ملاو شوی و او 40 کال سليمان عليه السلام بادشاہی کړي و. 53 سال 53 کال عمر کې سليمان عليه السلام وفات شوی. الله فرمایي چې یو وارداسي و چې سليمان عليه السلام د خپل اصول هغه خیال ساتو، هغه کتل او هغه د وجې نه ټیم هغه د منځه وخت دو او بیا هغه ټول اسونه هغه صدقه کړه او بیا د هغې نه پسې دعا وکړه چې الله ماله داسې بادشاهي راکړي چې هېڅ چا له دې هم نه یې ورکړې. نو دلته الله تبارک وتعالی داسې بادشاهي سلیمان علیه السلام له ورکړې وه چې دا هغه هوا د هغه تابع وه، تیزه به هم تله او په قلاره به هم تله. دا دوه صفتونه قرآن ذکر کړي دي، رخاء حیث اصواب. او چې سحر به روان شو نو سحر نه به روان شو ماسپښینه پورې دا سفر دا د یو میاشت فاصله به دا به دغه لږ ټایم کې وکړو. بیا چې د ماسپښین نه به روان شو ماښام ته نو دغه ټایم کې به د یو میاشتې سفر کوو. داسې ذکر کړي دي مثال په طور باندې د دمشق نه به روان شو، دمشق علاقې نه چې به سليمان عليه السلام روان شو او په دې باندې چې کوم دا تخت وسرو په دې باندې هغه لاک نسیوا هغه کرسی وي، علما به ورسره وو، دا فیریان به ورسره وو او د پاسه سورې دا پې مارغانو کړی، مارغانو پې سورې به کړی او چې مثال په طور دمشق نه به روان شو سحر نو د ایران علاقې ته به ماسپښین راورسېدو، هلته به یې قیلوله سنت طریقه ادا کړه او بیا چې به د ایران نه را روان شو نو ماښام به راورسېدو کابل ته، شپه به یې کابل کې کوله. دا ول الله تبارک وتعالی هغه هوا مسخر کړې وه او جنات دا هم د سلیمان علیه السلام تابع و، ټول کارونه یې پې کوله. مخکې آیتونو کې الله تبارک وتعالی د هغوی ذکر راځي. والله فرمایي ولسليمان الريح او مونږه مسخر کړې وه د سليمان عليه السلام د فاره ريح هوا او طوها. الله فرمایي سفر د هغې د اول سر کې د اول ورځې په هغه شروع کې شهر د یو میاشت فاصله به سحر به روان شو ماسپښینه پورې دا مزل چې به یې کوو دې کې به د یو میاشت فاصله باندې هغه مزل او سفر هغه به یې په دغه لږ ټایم کې وکړو سحر نه ماسپښینه پورې. ورواحها او الله فرمایي هغه بیګا د هغه سفر د هغه شهر هغه به هم دغه د میاشتې فاصله ماسپښین نه پس چې کوم ټایم و دغه نه به روان شو ماښام ته به د میاشتې سفر هغه په دې لږ ټایم کې وکړو. او الله فرمایي وأرسلنا درېیمه معجزه د سلیمان علیه السلام دپاره دا وه چې الله فرمایي مونږه نرمه کړې وه، جاري کړې وه له د سلیمان علیه السلام دپاره عین القطر، عین هغه چینه قطرې د تانبې ولم دوی دپاره جاري کړې وه. دغه نه به یې سامان راغېستو، هغه دا د هر څه لوښي به یې ډک کړه او بیا به یې په جناتو فیریانو باندې هغه کارونه مکمل کوله. او الله فرمایي ومن الجن او بعضې هغه مونږه تابع کړي وو، مسخر کړي وو د سلیمان علیه السلام دپاره پیریان من یعملو چې عمل به یې کولو بین یدیه د سلیمان علیه السلام مخکې وړاندې دغه مخې ته به یې دغه عمل کوو. الله فرمایي بإذن ربه د الله تبارک وتعالی په حکم سره او الله تبارک وتعالی په حکم باندې دا فریان د سلیمان علیه السلام تابع وو او مسخر کړي وو. او الله فرمایي ومن یزغ او چا چې به نافرماني وکړه منهم د دې فریانو جناتنا عن امرنا زموږ هغه کارونو نه چې کوم کار به ورته حواله شوی کې به نافرماني خوا دې خوا وکړه. الله فرمایي نذقه مونږ به وسکو هغه ته هغه فیري ته من عذاب السعیر هغه عذاب د اور والا د اور یوه کوړه وه په هغې به ورته سزا بیا ورکولی نو هغه به نافرماني هغه نه شوه کولی. بیا الله فرمایي یعملونه دا د سلیمان علیه السلام خبرې چې هوا هم وه او دغه شانتې تانبه هم وه، فیریان هم مسخر وو. نو په دې فیریانو به یې کارونه کوله، عبادت خانې به پې جوړولې، اوچت آبادۍ به پې جوړولې، دغه شانتې صورتونه به پې جوړوله. صورتونه مطلب لکه د هغه صورتونه چې کوم د هغوی په مفسرین وایي چې د هغوی د دور کې د هغوی په زمانه کې دا روا جایز وو او زموږ په دور کې زموږ په زمانه کې زموږ په امت کې دا هغه شریعت کې دا ناروا دي. او بعضې وایي چې نه صورتونه یې جوړوله خو دا د خلکو نه وو، دا به لکه د پل نقشه پل به داسې جوړ کړو، دا غر به داسې برابر کړو، دا پلانکې څیز به داسې وکړو، دا نقشې جوړولې. او دغه شانتې غټ غټ کاسې هغه خانقونه چې هغه به د حوض په شانتې وو، حوض
هغه داسې لکه میګورې کې جومات دی هغې کې دی تقریبا داسې غټ وي 10 ګزه او 10 ګزه پلنوالي او بدوالي باندې غټ حوض وي سړی چې اوبه څښي یا څاروي دغه شانتې به او 1000 کسان په هغې ته کېناستې د خوراک به یې کولو او دا ټول تیارې خوراک دا به فریانو هغه تیارولو او دغه شانتې الله فرمایي چې هغه غټ غټ دیګونه او دیګونه داسې وو چې هغه د ړقېدو نه هغه به په هغه ځای باندې پراته او سامان او پخلي به هغه پکې پخېدو بیا به خلکو ته میلاوېده الله فرمایي یعملون او جوړول به د فریانو له د سلیمان علیه السلام دپاره ما یشاء هغه چې خوښه به شوه د سلیمان علیه السلام من محاریب هغه عبادت خانې هغه اوچت آبادی محاریب جمع د محراب ده محراب به جوړول او محراب هغه ټیم کې وو او بیا د نبی علیه السلام زمانه کې هم د هغې نفس به هم د نبی علیه السلام زمانه کې محراب نه و وروسته خلفای راشدین په دور کې محراب و بیا بادشاهانو د جومات کې محراب د خپل ځان د حفاظت دپاره جوړولو او اوس مونږ محراب دې دپاره جوړو چې د جومات د حصې لپاره امام پکې لمونځ کوي که یو جومات کې مثال په طور محراب نه وي یا پکې نه جوړ کړی نو دنیا نه ورانېږي لمونځ بیا هم کېږي ټیک ټاک دی صحیح دی او الله فرمایي وتماثیل او هغه صورتونه به جوړول شکلونه مجسمه به جوړولې دا فریانو وجفان او الله فرمایي هغه کاسې او هغه خانګونه کل جوابي پشان د حوزونو به خلقو به بازارونو کسانو سونو به خوراک کولو وقدور الراسيات والله فرمای وقدور او هغه دیګونه غټ غټو راسيات چې هغه په خپل ځای په پراته او خزیدو والو غټ غټ دیګونه باغې کې به د فریانو فخلې کولو او الله فرمای اعملوا آل داوود شکرا عمل کوي تاسو او اولاد دا داوود علیه السلام شکر په دې واسه الله نبوت بادشاہي هر څه درکړي دي وقلیل الله فرمای وقلیل او ډیر لږ دي من عبادي زما د بندگانونا الشکور شکر وستون کی خلق دنیا ډکه ده ولیکن هر سړی د الله تبارک وتعالى شکر او شکریا نو باسي او نو د سوچ لکه مونږ ټول دغه حل لې ځکه الله فرمای چې ډیر لږ زما په بندگانو کې چې زما شکر باسي باقي ټول هغه داسې دي دنیا نعمتونو ته ملاويږي لیکن بل سړی وای هغه نه فریاد کې لکه خبره پلان کې خلک ډیر ښه حالت کې دي مونږ خدا سي نه دې څونه دي چې تاسو جامې نشته او په حالت کې دی هغه تاشپانه هر تیر کړی دا وخت سنې هغه سره او چرګان خړلې دي بلکې ته خپ په ماړه خېټه باندې خوري شکر وباسه چې الله تبارک وتعالى په دې حال کې مونږ ټیک ټاک یو دا الله فرمایي چې سليمان عليه السلام هغه اولاد چې هغه د داوود عليه السلام اولاد دي چې تاسو کوي تاسو شکر د الله تبارک وتعالى وباسه او چې کله بیا حکم را لید د سليمان عليه السلام د وفات کېدو او مسجد اقصی بیت المقدس هغه جوړېدو چې هغه جوړېدو سليمان عليه السلام د شیشې محل تیار کول ته کېناستلو نگرانی کول عبادت لپاره هغه همسا چې سره کوم کونټي واغې د سيزان ته ولګوله او پریان طرف ته کتل او یو کال پورې دا سلسله روانه او سليمان عليه السلام وفات شوی دی افریان ته پته مونږ لګی د چې کله پته ولګی دا کم وینه چې هغه د خړل همسا او همسا راو ګرځي سليمان عليه السلام را فرې ورته دا غي نه پس پیریان ته پته ولګی چې کاش کوم ته پته ویل مونږ بدونه دا د سلالت د ژوندۍ نه تیر کړی لیکن دې آیت ټول دا واقعیا ذکر کوي دلته ګور اهم کار د الله ګور جوړېدو لیکن چې ټیم لري د مرګ نو بیا ولا څه چانس نه ورکو چې زوره ته د الله ګور جوړېدا به جوړ شي بیا پس پته نه مرګ راشي نو دې پته ولګی دا چې پیغمبران د دنیا نه تر دې په پروژه شوی دي نو مستقیم ټیم پوره کیږي اچانک مرګ راځي تیاری کول پکار دي پته نه لګي الله فرمای فلما قضینا هر کله چې مونږ حکم وکړو علیه فسلیمان علیه السلام باندې الموت د مرګ چې پلان کې ټیم مستا وفات بدل راځي مرګ الله فرمای ما دلهم خبر نکړو دي جنات لرا علی موته د سلیمان علیه السلام په وفات باندې چې سلیمان علیه السلام وفات شوی دی دا خبر جنات ته میلاو نشو الله فرمای چې خبر میلاو شو کله ورچانه فتوا لګی دا الا دابۃ الارض مگر هغه دابا زنده سره هغه چنجي د زمکی هغه وینا هغه ته پته ولګی دا الله فرمای تاکل من ساعته تاکل چې خړوي خوراکي کو من ساعته هغه همسا د سليمان عليه السلام هغه همسا باندې وینا لګیدل ورو په قلاره او په یو کال پورې دا وینا خړل شو دا یو خړل داسې او هغه نه پس
همسا لاندې راوغورځېدل. الله فرمایي فلما خر هر کله چې راوغورځېدو راپرېوتو سلیمان علیه السلام همسا وغورځېده ټیر چې پسې لګېدلی و هغه ختم شو. الله فرمایي تبینت الجن واضحه شو پوهه شوه هغه پیریان لو کانوا یعلمون الغیب کچرې دوی پوهه وي او کچرې دوی ته پته لګېدې د غیب باندې په غیب باندې دوی خبرداره وي دوی وایي نو ما لبثوا دوی به وقت نو تیر کړی فی العذاب المهین په هغه عذاب سپکوونکي کوم ته پته موږ دا چلو نه کوله پته ولګېده هغوی ته پته هم ونه لګېده او کار د الله تبارک وتعالی چې کوم و هغه مکمل شو سر ته ورسېدو. دې سپور دا خبر ده بیا د صورت سبا نوم دی سبا والا قصه بیا ذکر کوي. الله فرمایي ولقد آتینا صحیح طریقه باندې ژوند تېرول عمل کول موږ ټول مسلمانانو ته نصیب کړي. الہ العالمین هر قسم ضرورتونه حاجتونه زموږ پوره کړي. الله پریشانۍ ختم کړي مشکلات یې الله خپل قدرتونو سره حل وګرځوي. څومره بیماران د صحت کامله عاجله دپاره نیک عمل ورکړي. الله جومات دا کار شروع دی دا ځوانان مشران ټول پکې کارونه کوي یا الله اخلاص کوي چې الله دې د برکت دنیا او آخرت یا الله د دنیا آخرت خوشحالۍ ورته نصیب کړي. یا الله ضرورتونه حاجتونه تمناګانې پوره کړي. یا الله خپل وختونه ستا د کور په آبادولو کې ولګول. یا الله کورونه آباد کړي. یا الله ضرورتونه حاجتونه یا الله پوره کړي. هر قسم شرور آفات بلیات او مصائب او امن او امان کې وساتي. کوم خلکو پکې جاندې کړي تعاون کړي یا الله د هغوی دنیا آخرت ښایسته کړي. ضرورتونه حاجتونه تمناګانې یا الله پوره وګرځوي. او الہ العالمین په دې باندې څومره اجرونه ثوابونه دي الله ټول مسلمانانو ته نصیب کړي. دا کوم ملګري درسته ناسته کړي الله دنیا او آخرت دې ښایسته وګرځوي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين آمين.